अस्सलाम वालेकुम څنګه دوستانو امید ده به ساتم چې ښه به یې الله مو ښه او آباد او خوشحاله ساتم نن مونږ د صوابۍ روایتي چیل باره کې خبرې اترې کوو چې دا روایتي چیل کوم صوابۍ چې تقریبا 95% زنانه د صوابۍ دغه چیل استعمالوي د دې څه هسټري ده او دا ولې استعمالوي او د دې څه بیکګراوند دی نو راځئ دوستانو نن به په دې ویډیو کې تاسو د صوابۍ د چیل د صوابۍ د صادر د صوابۍ د روایتي شال د صوابۍ د پتاسو والا چیل چې ورته خلک وایي د هغې متعلق به موږ نن خبرې اترې کوو د دې هسټري داسې ویل کېږي چې په 1880 کې د رنجیت سنګ په دور کې سیکانو په یوسفزو قبیله په صوابۍ د شاه منصور په مقام باندې حمله وکړه د شاه منصور په مقام باندې سیکانو په یوسفزو قوم باندې او یوسفزو قبیله باندې حمله وکړه او ډېر یو خطرناکه او یو لویه حمله وه خو یوسفزي قوم چې څنګه یوسفزي قبیلې وې هغه ټولې قبیلې رایوځای شوې وې او د شاه منصور په مقام باندې هغو د سیکانو سره ښه لوی جنګ وکړو چې په هغې کې کامیابي ترلاسه کړه یوسفزو ورسره ډېر په نره باندې جنګ وکړو ډېر په نره باندې ورسره جنګ وکړو تر دې چې سیکان یې وځغلول د دغې علاقې نه سیکانو منډه کا او دلته نه وځغلېدل لاړل وتښتېدل مطلب جنګ یې بایلو او شکست یې قبول کړو چې کله جنګ ختم شو او د صوابۍ او د یوسفزو قوم د یوسفزۍ قبیلې زنانو ته پته ولګېده چې جنگ ختم شو هغوی ته خبر لاړو چې جنگ ختم شو نو د یوسفزۍ قبیلې زنانه د کورونو نه راووتلې او هغوی د جنگ میدان ته لاړې چې د چا پکې زامن وو د چا پکې والدین صاحبینو د چا پکې خاوندانو د چا پکې څه د چا څه رشتې وې د هغو په بنیاد باندې هغوی لاړې چې هغوی په څه حال باندې دي چې کله دا زنانه د جنگ میدان ته ورسېدې نو یوسفزي سړي نارینه په کافي تعداد کې چې دی نو دوی شهیدان شوي وو سیکان یې ځغلولي وو خو د یوسفزو هم ښه کافي نقصان شوی او ډېر ځوانان پکې چې کوم دی نو هغه شهیدان شوي وو الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي هغو شهیدان شوي وو خو چې کله دا زنانه لاړې هغه وخت کې څادرونه به زنانو سپین اچول سپین څادرونه به زنانو اچولي وو او هغه سپین څادرونو کې زنانه میدان جنګ ته لاړل چې هلته کې وکتل نو خپل ځوانان شهیدان پراته وو زموږ او ستاسو د یوسفزۍ قبیلې زنانو هغو خپل سپین څادرونه د سر نه راواغستل او په هغه خپل شهداو باندې خواره کړل چې کله په خپل شهداو باندې خواره کړل هغه سپین څادرونه نو هغې سره وینه ولګېدله او هغه سپین څادرونه د وینې داغونه په هغې باندې ولګېدل په هغه سپین څادرونو باندې د وینې داغونه ولګېدل او مکه زنانو هغه څادرونه یې اوچت کړل هغه کوم د وینې داغونه چې پرې لګېدلي وو هغه څادرونه یې اوچت کړل او هغې خپله حیا او پرده وګرځوله هغې نه پس تقریبا سوونه کاله تیر شو خو اوس هم د صوابۍ او د یوسفزۍ قبیلې څومره زنانه چې دي تقریبا 95% زنانه هغه همدغه چیل همدغه څادر همدغه روایتي شال د صوابۍ دا هغو استعمالوي او دا ډېر زیات چې دی نو مشهور شوی هم دی ولې چې د دې یو لوی تاریخ دی یوه هسټري پرته ده هسې دا دې چیل دا عام یو چیل نه دی دا یو روایتي د صوابۍ یو روایتي چیل دی خو د دې متعلق دا لویه هسټري د دې په شا پرته ده نو دوستانو اوس هم په پرینټډ فارم کې د هغې نه پس بیا دا شی په پرینټډ فارم کې هم میلاوېدو هغه د وینې داغونه په هغې باندې هغې نه پس دا پرینټډ فارم کې په سوونو کاله وشو خو د دې نوم اوس هم زمونږ زنانه د هغه شهیدانو او د هغې د شهادت هغه رز هغه همدغه ده د هغو هغه یادګار همدغه دی چې دوی د خپل چیل دوی هغه چیل چې دی نو اوس هم پسل کوي نو زه دې ټولو زنانو ته سلام پیش کوم
چې زمونږ د نارینهو سره دوی په هر میدان کې ولاړ او ننګ کړی دی. نو دې چیل ته هم سلام پیش کوم او د هغې زنانو ته هم سلام پیش کوم چې هغوی یو دومره د جذباتو نه کار واغستو او په دې سادګۍ باندې فخر وګڼلو چې هلته لاړل میدان جنګ ته او سادګۍ د وینو سادګۍ واپس د شهید نه اوچت کو او په خپل سر باندې واچولو. هغې د خپل حیا او پرده وګرځولو. نو په دې باندې هغه خفګان نه دې زنانو په هغې باندې فخر محسوس کو چې دا زموږ فخر دی. نو زه دې ټولو زنانو ته سلام پیش کوم چې دوستانو که چېرې ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کوئ او چینل سبسکرایب کوئ. تھینک یو ویری مچ. والسلام.